سلامونه احترامات ګرانو کتونکو ریډ فاونډیشن کې موجود یم او څنګه چې سجاد علي تورنزی د هیومن سپورټ ارګنایزیشن چې کوم چیرمن دی مختلفو سکولونو کالجونو سره د هغوی چې کوم لاسلیک سلسله روانه ده نو نن چې کوم دی بله کامیابي ورته میلاو شو هغه ریډ فاونډیشن دی. ریډ فاونډیشن یوه داسې اداره ده چې هغه د ستاسو په مدد سره په تعاون سره چلیږي او د هغې چې کوم مشر دی فواد صاحب یو سوشل اکټیویسټ دی، سوشل ورکر دی او بیا د جماعت اسلامي د ضلع 400 ستر سکتر هم دی. نو یو ډېر زبردست انسان دی خو د سیاست نه بلاتر چې کله د ضلعې مسله راشي نو هغې کې بیا د خپلې ډلې پروا نه کوي او په هغې کې بیا مخکې وي پیش وي. رمضان المبارک بیا را روان دی. په تیر رمضان کې چې کوم دی داسې زمونږ ټوله روجه بهر وه او هغه هم دغه فواجیان ته دغه کریډټ ځي چې هغې کې مونږ ډېره زیاته کامیابي ترلاسه کړې وه. علب خان شیرپور روډ چې نن پې کار روان دی نو دې کې هم سره د فواد صاحب او د هغه د ملګرو ډېر زیات تعاون و. ګرانو کتونکو نن چې دا کوم لاسلیک وشو نو د دې اهمیت خو چې کوم دی هغه سجاد علي تورنزی به تاسو ته بیانوي چې نن ستاسو کومه دستخطي شوه څه به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه پهله زه د فواد احمد جان صاحب ډېر شکریه ادا کوم. فواد احمد جان صاحب چې څنګه تاسو وی چې ډېر غټ سوشل اکټیویسټ هم دی د دې خدمات کاغه د الخدمت فاونډیشن په شکل کې وي که د ریډ فاونډیشن په شکل کې وي دې سره سره د یو پارټۍ د جماعت اسلامي هم جنرال سیکرټري دی. زمونږ د پن د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک د ډسټرکټ 400 د تحصیل صدر هم دی. نو هغې موږ له په دې نیک کاس کې چې کوم دی موږ له لاس راکړو او زموږ په خپله اداره کې زموږ د ارګنایزیشن ته سیټس ورکړل. نو د دوی زه ډېره شکریه ادا کوم. د دوی اداره د ډېر وخت نه دلته قایمه ده او د هغې چې کوم دغه دی هغه به تاسو اوس په ویډیو کې ورکړئ چې د دوی کوم خدمات دي او د دوی کوم آوټسټینډنګ انفراسټرکچر دی نو هغه د چا نه پټ نه دی. صحیح. فواد صاحب څه وایي؟ ټول نه خو لومبې د الف خان اور او د سجاد به شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له د عزت راکړه او دلته رالله او هومن سپورټ پروګرام سره چې سجاد علي تورنزی د هغې چیرمین دی د هغوی سره زموږ نن ایمویو ساین شوه او د دوی کوم ماشومان چې موږ ته ریفر کوي هغه به فری 100% فری به موږ هغه سپانسر کوو څه ته به دغه ورکوو سکالرشپس ورکوو. نو انشاءالله په دې پروګرام کې چې کوم دی نو موږ به دوی سره څنګ په څنګ ولاړ یو او زموږ دغه دا دی چې پړه لکه 400 ده چې په 400 کې یو ماشوم یو بچیم چې کوم دی د پیسو د وجې نه هغه د ریسورسز د وجې نه د تعلیم دغه نه محروم نشي. نو زموږ ارمان او د زړه خواهش دا دی چې د 400 څومره ماشومان دي چې هغه ټول د تعلیم د دغه نه چې کوم دی هغه روشنا سو. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو په دې موقع دا وایم هغه یتیمان ماشومان څنګه چې فواد صاحب ووي چې د هغوی ارمان دی چې زه په پبلیک سکول کې په یو ښې اداره کې سبق ویم او پری ویم نو بالکل ریډ فاونډیشن دروازې تاسو ته کولو دي. دې سره سره میاشت په میاشت دغه شانتې 2-3 میاشتې پس باقاعده اوس هم یو هفته مخکې پروګرام وشو او ډېر قیمتي شوز چې کوم دی نو دغه ماشومانو ته جرسی ورکوي کپړې ورکوي او په دې نن کې سجاد صاحب ته دا وایو چې ریډ فاونډیشن په کلیاس کې خوم دی نو خو د کلیاس داسې څه ماشومان وي نو بالکل موږ درته وایو چې هلته کې هم ستاسو ماشومان داخليږي او دلته کې چې کوم دی تاسو خپل ماشومان عام خلکو ته وایم. نور خو دا د دوی کوم لاسلیک وشو هغه د هیومن سپورټ پروګرام چې کوم دی هغه روان دی هغه د 400 کې 200 ماشومان چې کوم دی هغه سپانسر کوي سجاد علي صاحب او هغه سره د داسې مشرانو تعاون دی مرسته ده. خو تاسو داسې هم راځئ نو ریډ فاونډیشن چې کوم دی نو یو داسې اداره ده چې هغه ماشومانو ته ډېر بهترین تعلیم ورکوي. ډېره مننه.